محترم و عزتمندو مانا ستاسو دپاره ډیره قیمتي او ډیره باکماله وظیفه چې د قرآن پاک یو آیات مبارکه دی. علما ورته سید القرآن هم وی، یعنی د قرآن د آیاتونو مبارکه او سردار آیات مبارکه دی. دا وظیفه ډیره باکماله وظیفه ده. دا وظیفه د آیت الکرسی وظیفه ده. دا وظیفه د مال او دولت دپاره، دا وظیفه د نوکرۍ دپاره هم ده، دا وظیفه د رشتو دپاره هم ده، دا وظیفه د هر قسم حاجات او مشکلاتو د حل کېدو دپاره هم ده. دا وظیفه ډیره قیمتي ده. د رمضان المبارک دا قیمتي ورځې شپې او چې دا وظیفه پکې هم وکړئ نو دا به نور علی نور شي، یعنی دا به نور هم قیمتي شي. دا وظیفه د خپلو حاجاتو دپاره هم وکړئ، دا وظیفه د خپلو مشکلاتو دپاره هم وکړئ، د نوکرۍ دپاره هم وکړئ، د رشتهدارۍ دپاره هم وکړئ. په رشته کې کم رکاوټونه دي د هغې د ختمولو دپاره هم وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم عزیزانو، ما نن ستاسو دپاره یو ډیره مجربه قیمتي او باکماله وظیفه د قرآن پاک د آیات مبارکه چې هغې ته آیت الکرسی هم ویلی شي. محترمو، د آیت الکرسی ډیر زیات فضایل راغلی دي او په هغې کې یو فضیلت دا هم دی چې یو سړی، یو انسان، یو مسلمان آیت الکرسی د شپې یو ځل ووایي یا درې ځل ووایي نو الله جل شانه د فرشتو په ذریعه باندې د ده د کور او د ده د حال او د مال د بال بچ حفاظت د سحره پورې کوي. یو سړی د کور نه د څه ارادې دپاره، څه کار دپاره وځي، د کور نه وځي، سحر دا وځي او دا آیت الکرسی ووایي نو تر هغه پورې الله جل شانه د دغه کور حفاظت د فرشتو په ذریعه کوي تر څو پورې چې یو انسان، یو مسلمان خپل کور ته واپس نه وي راغلی. محترمو، څوک چې آیت الکرسی، علما فرمایي څوک چې آیت الکرسی د هر فرض مانځه نه پس یو ځل وایي نو الله جل شانه به ده ته د ځنکدن په وخت کې دا عظیمه کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا به ته الله جل شانه نصیب کوي. محترمو، وس راځو وظیفې طرف ته. د آیت الکرسی دا وظیفه به په څه طریقې سره کول وي او څنګه به کول وي. محترمو، که د چا د مال او دولت د رزق مسله وي یا چاته نور څه قسمه حاجات وي یا مشکلات وي هغه نه حل کیږي، یا د رشتې سره رکاوټ وي یا د نوکرۍ سره رکاوټ وي او یا د مال او دولت سره پریشانی وي او هغه نه حل کیږي نو محترمو دا وظیفه به تاسو څنګه کوئ؟ 313 مرتبه به دا آیت الکرسی تاسو وایئ. د هغې نه پس به د کم حاجت دپاره تاسو دا وایئ نو هغه به په زړه کې په سوچ کې ساتئ. بیا به چې کله دا وظیفه تاسو پوره کړئ 313 پیرې یعنی 314 ځله چې تاسو دا ووایئ نو بیا به د الله جل شانه نه په دې قیمتي ورځو، قیمتي میاشت رمضان المبارک کې په دې کې به الله جل شانه نه په هزارۍ سره، په سوال او مینت سره او د زړه په توجه سره دعاګانې وغواړئ، سوال به وکړئ. الله جل شانه به ستاسو مشکلات خامخا حل کوي، ستاسو حاجات به پوره کوي، تاسو په رشته کې کم رکاوټونه دي هغه به هم ختموي، تاسو په نوکرۍ کې کم رکاوټونه دي هغه به الله جل شانه په خپل فضل و کرم سره خامخا ختموي.
دا وظیفه په خپله مو کړئ، قیمتي ورځې شپې دي او د ثواب په نیت باندې د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.